وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب شروع دے باب النهي عن التجسس. د تجسس نا معنا راغلی د تجسس د چاپټ عیبونه معلومولو د پاره دا هغه جاسوسي کول، پټ عیبونه معلومولو د پاره جاسوسي کول حرام دي. منه دې تاک کې اوسېدل او بس دې انتظار کې اوسېدل، همدې ته مې سترګې څلور کړي، دوربین مې اچولی چې ورېږه د دې مخکې عیب ماته لږ ښکاره شي. نو عیبونو نه څوک پاک دی؟ صرف یو الله. د دې نه شریعت منع کړې ده تجسس نه. والتسمع لکلام من یکره استماعه، او غوږدارنه کول، غوږ ایښول خبرې د هغه چاته چې د هغه ته غوږ ایښودله ناپسندیدی. کومو خبرو ته چې غوږ ایښوله شریعت منع کړي دي، هغې ته غوږ ایښول دا حرام دي. الله دې د ټولو مرضونو نه عیبونو نه موږ بچ وساتي. د دې په باره کې یو خو پرونه آیت ویلی شوی و د سورت حجرات 12 نمبر آیت ته الله پاک موږ منع کړي ولا تجسسو، او سراغ مه لګوئ، جاسوسي مه کوئ یو بل پسې. وقال الله تعالی بل آیت ته د سورت احزاب، هغې کې الله تعالی فرمایلی دي مسلمانانو سړو او مسلمانانو زنانو باندې الزام مه لګوئ تور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، او هغه کسان چې ایماندارو سړو او ایماندارو زنانو ته تکلیف رسوي بغیر مکتسبو، بغیر د څه جرم نه چې کوم دی کړی، فقد احتملوا بهتانا، یقینا دوی په خپلو سرونو باندې واخیستو بهتان، الزام تراشي، تور تړل، و اثما مبینا، او ښکاره ګناه، د ښکاره ګناه بوج په سر کو او الزام تراشي او تور تړلې په سر که. او دا ګناهونه چې چاته په سر شي که نه، دلته خو نه ښکاري، خو قیامت کې به دا په سر کړي ده. دا ګناهونه سړي له اورمیږ ماتوي، اورمیږ مریو او سټ والا ماتوي. الله تعالی دې دې نه موږ بچ کړي. حدیث نمبر دے 1570 وعن ابی هریرة رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ نے دا حدیث روایت تے. اللہ پاک دې ته راضی شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي. زما او ستا او د ټول امت د طرفه دې الله پاک بهترې بدلې ورکړي. په دې حدیث شریف کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم موږ د ډېرو کارونو نه منع کړي او د څه خبرو حکم را کړی دی. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال، چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي ایاکم والظن، ایاکم والظن،
تاسو بدګمانۍ نه بچ اوسئ، بد ګمان نظر نه ساتئ، په خلکو باندې بد ګمان مه کوئ، بد ګمان نظر نه ساتئ. فإن الظن أكذب الحديث، بدګماني د ټولو نه لوی دروغ دي. ولا تحسسوا، او د چا په عیبونو تلاش کولو پسې مه لګئ. ولا تجسسوا، جاسوسي مه کوئ. ولا تنافسوا، او د یو بل حق لاندې کولو کې هرس مه کوئ، چې زه په دې هرس کې لګیا یم چې ستا حق به څنګه لاندې کم، او ته په دې هرس کې لګیا یې چې زما حق لاندې کړي. د یو بل حقونه لاندې کولو هرس کې مه لګئ. ډېر ښایسته نصیحتونه دي، الله دې په ما ته هم عمل آسان کړي او تاسو ته. د یو بل حقونه لاندې کولو هرس مه کوئ، د یو بل د حق وهلو کوشش مه کوئ. ولا تحاسدوا، او یو بل سره حسد مه کوئ، یو بل سره حسد مه کوئ. ولا تباغضوا، او خپل منځ کې بغض مه ساتئ. ولا تدابروا، او یو بل ته شا کوئ مه، یعنی خپلو کې چې کوم تعلقات دي دا مه کټ کوئ. وکونوا عباد الله اخوانا، او شئ د الله بندیانو رونه رونه. کما امرکم، څنګه چې درته خدای پاک د رور جوړېدو حکم کړی دی، د یو بل رونه شئ. المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان رور دی، خیرخوا دی. لا یظلمه، نه به مسلمان په مسلمان ظلم کوي. ولا یخذله، او نه به شرمنده کوي، بے یار و مددگار به هم نه پرېږدي. ولا یخذله، خذلان دې ته وایي چې کله یو مسلمان ته د مدد ضرورت دی، د لاس په مدد دی، د مال مدد ضرورت دی ورته، یا د زبانی مدد ضرورت دی او زما وس کې دا مدد شته، نو دغه وخت کې به زه ترېنه لاس نه اخلم، زه به فوري طور باندې مدد ته ور وړاندې کېږم. بې یارو مددګار یې مه پرېږدئ، دا معنا ده. ولا یحقره، مسلمان به د مسلمان تحقیر نه کوي، سپکاوی به نه کوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل، د خپل زړه ته اشاره وکړه، التقوا ها هنا، التقوا ها هنا، ويشير الى صدره. نبی علیہ السلام فرمایل تقوا دلته ده، خپل زړه ته او سینې ته اشاره وکړه، تقوا دلته ده. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، وای د یو مسلمان د یو سړي د بد کېدو دپاره دا خبره کافي ده. بس مونږ وایو که نه فلانی ښه سړی دی، بد سړی دی، نو شریعت مونږ ته معیار ښیي نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې د یو سړي د بد کېدو دپاره دومره قدرې خبره کافي ده چې دی د خپل مسلمان ورور سپکاوی کوي، د خپل مسلمان رور انسلټ، تحقیر او سپکاوی چې کوي، که دا هر څومره په معاشره کې ښه مشهور دی، دا څه دی؟ په کتاب ووي دا خراب سړی دی، خراب. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کل المسلم علی المسلم حرام، هر مسلمان د بل مسلمان دپاره قابل احترام دی. دمه، د خون قابل احترام دی، یو مسلمان به د بل مسلمان د خون د وینې احترام کوي چې وینې تویه نه کړي. وعرضه، او د عزت آبرو قابل احترام دا، بې آبروکۍ به نه. وماله، د مسلمان مال قابل احترام دی.
ونا حق و مسلمان د مسلمان یو پیسہ نه وهي. بیا نبی علیہ السلام فرمای ان الله لا ينظر الى اجسادکم، خدای پاک تاسو بدنونو ته نه ګوري چې څومره تازه دی، غټ دی، لوړ دنګ دی، ښایسته دی، سور سپین دی، ولا الى صورکم، او تاسو شکلونو صورتونو ته نه ګوري، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن الله پاک تاسو زړونو ته ګوري چې زړونه هم کم شان لري، واعمالکم، او تاسو عملونو ته ګوري چې عمل هم کم قسم دی. او یو روایت کې راغلی دی وفي روایت لا تحاسدوا، حسد مکوي، ولا تباغضوا، خپل منځ کې بغض مکوي، ولا تجسسوا، جاسوسي مکوي، ولا تحسسوا، د یو بل عیبونه معلومولو دپاره فکر مکوي، ولا تناجشوا، او تناجش مکوي، دوکه مکوي، دوکه. او وکونو عباد الله اخوانا، د الله بندگانو رونه شي. وفي روایت، بل روایت کې داسې الفاظ راغلي دي لا تقاطعوا، میل جول مکټ کوي، یو بل سره ملاویدل را ملاویدل مپریدای، ولا تدابروا، یو بل تشا کوي ما، ولا تباغضوا، بغض مکوي، ولا تحاسدوا، حسد مکوي، وکونو عباد الله اخوانا، د الله بندگانو رونه شي. وفي روایت، په بل روایت کې راغلی لا تهاجروا، یو بل سره قطع تعلق مکوي، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، او تاسو کې یو کس د بل کس د بیع د پاسه، د سودا د پاسه سودا نه کوي. دو کسان لګیای هغه خپلو کې جوړ توړ کوي کنه، لکه نن سبا د قربانۍ څاروي خلک اخلي، مثلا دو کسه لګیا دي بیه کوي خپلو کې، په دې راله راکوه نه لږ لا جوړ شوي نه دي، او زه پې ورشم، زه ورته یم ته ما سره دغه وکړه. یو سړی ټکسي کوي، رکشه کوي، بل سورلی ورته ولاړه د هغه لا خبره پوره کړې نه ده، هغه ته لا او نه دي کړي، زه ورننوځم پکې چې ما سره خبره وکړه. د دې نه نبي علیه السلام منع فرمایل. او رښتیا وایي دا دې سره مخکې زړه خفه کېږي که نه، خفګان ورته رسي. ډېرې ښایسته نصیحتونه دي یو او ورته وګورو چې حال زمونږ کم قسم روان دی. الله پاک دې په دې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبري نصیحتونو باندې مونږ او تاسو ته عمل آسان کړي، او دغه کارونو نه دې الله پاک مونږ بچو ساتي، د کوم نه چې مونږ پیغمبر علیه السلام منع کړي. یا ارحم الراحمین.